الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجهد الجاهد في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. طلباء کرامو علماء کرامو زمنګ د نن درس عنوان دی جدید مغربي فکر او فلسفه څومره خطرناک ده، د دې پیژندل ضروری دي. پرونی درس کې تاسو ته وضاحت شوی چې نوې نسل به د الحاد د څنګه بچ کو. نن هم دا د منګله صدا سي مرګرو سوالات را لګلې دي، الحمدلله طلباء کرام لګي دي، هغه حل کوي ان شاء الله. موږ الحمدلله په دې د الحاد په موضوع کې الحمدلله د یو جماعت په شکل کې او د خپل مشرانو په نگرانی کې ان شاء الله دا درسونه شروع کړي دي. والله رب العزت به ان شاء الله د مقبولیت هم ورکړي او ان شاء الله د ملحدینو چې څومره سوالات وي اعتراضات ان شاء الله ها به تسلی بخش جوابيږي ان شاء الله. نن زمنګ د درس موضوع هم د زمنګ د مقاله د رد الالحاد نه چې موږ کوم درس کوو د جدید مغربي فکر او فلسفه، دا پیژندل ضروری دي چې دا خطرناک ده، د خطرناکي د مرزونه د کله چې کله تاسو ته پیژنئ چې دا څومره خطرناک ده، به د مقابله حسړی ته آسان نه او چې کله د خپل دشمن باره کې وسړی ته معلومات نه چې دا څونه طاقتور دی نو هغه ته هیڅ معلومات نه کیږي چې زه به د مقابله څنګه کوم. خو چې کله تعالی د خپل دشمن معلومات وشي چې هغه سره کم وسایل دي نو تاغه وسایل نه د هغه کم چې دفاعي لاین وي هغه ته ځان خبر کینو به دغه مقابله سوي اسانه وي. دغه شانته کې منګه ذکر کو چې د جدید مغربي فکر او فلسفي خطرناکواله څه دي. نو اوله وجه چې موږ ذکر کړی دا د جدید مغربي فکر او فلسفي نو دا یو مکمل ضابطه حیات ده. قدیم یونانی فلسفه چې وا غیر مربوطه وا سبا ګوره دا فتنه خو د الحاد فتنه خو د قبل مسین را روانه. تاسو د معلوماتو چې کوم فلسفه د یونانو هغه هم خدای نه منلو، خو بعضی پکې دیوتاګان منل، بوتان منل، بعضی پکې نه منل، لکه سقرات ته چې زهر ورکړي هغه بوتان نه منل. هغه د خپل د فلسفه او د کولو دغه شان ته کې چا به د ستوري عبادت کولو، چا به د نور عبادت کولو. نو کوم چې یونانی فلسفه و دا غیر مربوطه و پای کې د الهیات متعلق فلسفه خپل رائے ورکړي و، خو هغه څه شاخونه نو دا غوینه باغوي بحث کولو. مګر دا جدید فکر او فلسفه دا یو جدید نظام حیات د کتاب ته ګوري مولوی صاحبانو، دا د هغه انسان د لپاره تشکیل شوی دی. دا جدید مغربي فکر فلسفه د هغه انسان د لپاره تشکیل شوی دا کوم چې بالاتر هستی نه منکر دي چې دي بالاتر. اوس دا مغربي فکر فلسفه د انسان د ذاتیاتو نواله، د ذاتی ژوندۍ نواله، د اجتماعي ژوندۍ پورې، د کور نواخله، د بازار پورې، د معاشره نواله، د ریاست پورې، د ژوند د ټولو شوبجاتو په اړه کې دا ته هدایت درکوي. دا دونه خطرناک ده. دا څه کوي؟ ستا اجتماعي ژوند، ستا انفرادي ژوند، ستا د کور نواله معاشره، ستا د ټولنې، ستا د کاروبار او ستا د حکومت پورې دا ته نظام الله برابر کړی. کوم چې قدیم فلسفه او غیر مربوطه دا یو مکمل فکر دی چې دا د اسلام سره مکمل په تصادم کې ده. ولی د دې هر یو جز د اسلام د هر جز سره په مخالفت کې دي، ځکه اسلام هم یو مکمل نظام حیات لري کنه. ګوره په دنیا کې الحمدلله اسلام یو نظام حیات دی. د دې مقابله کې د الحاد مقابله کې چې څونه مذاهب د ټول رنګ شوي دي راغورځېدلي دي، واحد اسلام دی. د مقابله کې ولاړ تاسو ولیدل چې ملحد کله په يهودي سوال وکړو، تاسو ولیدل چې ملحد کله په عیسائی سوال وکړو، نه هندو باندې هغه سره عقلي غیر عقلي خبرې دي. راجکماري پدری موتری چې وا پنځورونو ځان له پنیکا کړي و، دا اوس خلاف عقل هم ده، عقل هم خلاف ده. او د پیندې وسم په بعضي ملکونو کې دا رواج دی، یو جنې 15 خاوندان کې شپږ خاوندان په شریک ساينس هم وایي چې د یو زنانه په رحم کې د یو سړي ډي ان اے پرته نو دا به د نقصان نه رسېونه ماشوم ته، او چې د یوې زنانه رحم د لساتو کسانو ډي ان اے لاړ شي نو دته هغه زنانه تم نقصان، هغه ماشوم تم نقصان. الحمدلله موږ مسلمانان چې یو الحمدلله عقلي تور هم موږ مسلمانان یو چې زمونږ دین الحمدلله دا پاک دین دی. ځکه چې زمونږ په دین کې د زناکار سړی او د زناکار ښځې څه سزا ده چې د واده کړی څه به کېږي؟ سنګسارېږي به. ولې چې دا یو قبیح عمل دی. او هغوی 15 شپږ په یو ځای ودونه کوي، او دا خو لا اوس د قانون نه پاس کړي دي ښځه د ښځې سره واده کول او جنۍ سره واده. نو هغوی به ملحدین، هغه دي ملحدین هغوی. نو هغوی څومره مذاهب چې دي نو ملحدین صرف بچا اعتراض کوي په دې مکمل نظام حیات چې هغه اسلام دی. نو د دې سره ځکه موږ سره دوی مخالفت کوي. دوه هم دا جدید فکر وای چې زم یو نظام حیات نو کله چې دا زمنګ یعنی د یو ځان زمنګ مقابله ته جوړ کړی دی، نور مذاهب چې دغه د دې مقابله نه غورځېدلې دي. خانو دلته د اوسو افکارو مسله نه ده، دلته د یو نظام حیات د بل نظام حیات سره تصادم دی. د هغه انسان مقابله
دا هغه آزاد انسان مقابله د هغه انسان سره چې عادره د وحي پرنا کې خپل ژوند تیری. ولې ځبانو دلته چې کوم آزاد انسان دی کنه دی وایي چې زه ما بعد طبيعت چیزونه مانه بالاتر هستی نشته بس چې ست خیر غني دا خیر دی او چې شر دی هغه شر دی د مقابله چا سره ده د هغه مسلمان سره ده د هغه انسان سره چې دا څه کوي د وحي پرنا کې موږ څه کوو ژوند تیرو. الحمدلله موږ چې د وحي په ذریعہ کم علوم اسمان نه د قران په شکل کې د نبی اسلام په مبارکه جبر رسیدلې دي موږ په هغه باندې څه کوو آمنا وسلم موږ په ایمان راوړل دي موږ په عمل کوو. نو دا اوله وجه دویمه وجه مولوی صاحب بیان وشابه. دویمه وجه د مغربي فکر او فلسفي دایره وسیعه ده. کوم چې د قدیم یوناني فلسفه و هغه چې اسلامي معاشره تراغه نو صرف محدود ځایونو کې و مدارس او علمي مراکزو کې و او د دې سره چې کوم وابسته افراد او غیر سره تعلق د جدید فکر فلسفه ده عالمگیر ده. هر شوبه حیات د خلکو سره وابسته ده او د هر شوبې خلک ترې متاثر دي کاغي فلسفه وای او کنه وای دا فلسفه پیژنې او کني پیژنې ځکه د مغربي میډیا ډیره په منظم طریقې او شکل سره په ټولو دنیا کې خورا کړه د فلمونو په ذریعہ د ډاکومنټریانو په ذریعہ د ټیکساس په ذریعہ او د اخباراتو د رسایلو د کتابونو په ذریعہ په ټوله دنیا کې دا خورا کړه. نن سبا دا د انټرنیټ دور دی او د سوشل میډیا په ذریعہ سره دا فکر ډیر څه کوي خوروي. نو د قدیم فکر نه دا زیات متاثر کون دی او زهريله دی ځکه قدیم فکر صرف د اهل علم پورې وو د هاي عقاید خراب کړي لکه معتزله وکنو نو د معتزله او د چا عقاید خراب کړي دا عوامو کو زمنګ د علماو کې باغه فتنه موجود و دا خو د خطرناک رااله چې د دنه سوق هم نه دی خلاص شوی. دا فتنه چې ده کنه د هر شوبې خلک متاثر کړي دي دا ځکه خطرناک ده. نو د دې فلسفي خطرناک کېدل ډیر زیات دي چې واسطه د ټول جهان سره ده. ولې بانو دا جدید فکر فلسفه د الهاد چې دا څومره خطرناک ده چې قدیم فلسفه چې واخو په محدود جماعت پورې به موجود و مدرسه کې بروره چې دغه ویلي حسن بصری رحمت الله علیه ویل چې تزل من زمنګ نه جدا شو خپل شاګرد بارک عطا بن واصل په بارک چې ویل کنه چې تزل من خو دالته خو هغه علماء بخپلو کې دا کولو خو عوام به نو دومره خرابولو. دا فکر فلسفه چې دا خو په عوام باندې ډیر زیات کار کوي او کله چې عوام به د علم نم خبر نه او د ورته داسې اعتراضات وکړي لکه د ملحدون چې دا کړی نو څه دی خیال دی ډیر داسې مسلمانان چې جواب الله تسلی بخت ملاو نشي ابو چورو دا خو ولا موږ په غلط روانو بس اسلام هم نشته او نعوذ بالله سم نشته. درېمه وجه د مغربي فکر او فلسفي نه وروسته مادي قوتونه او وسایل موجود دي. قدیم یوناني فلسفه چې کله ترجمه وشوه او د مسلمانانو په معاشره کې داخله شوه نو هغه وخت کې مسلمانان غالب هغه فلسفي ولا یا خو معدوم یا موجود او هغه مغلوب او اصول دا دي چې غالب د مغلوب سیس خپل کړی نو دومره تر متاثر کیږي او چې کله مغلوب قوت غالب سیس خپل کړی نو ډیر زیات تر متاثر کیږي. نو دا چې مغربي فکر او فلسفه ده نو دا د هغه ځای نه پیدا شوې ده چې مغرب په هر لحاظ سره طاقتور دی دنیا په لحاظ سره د دې نه وروسته د مغربي مادي قوتونه دي چې دا خوروي چې هغه ورلد بانک دی IMF دا نور ادارې مولوی صاحبانو مغربي فکر فلسفه چې وسنۍ ده کنه د دې نه وروسته مادي قوتونه موجود دي وسایل موجود دي. قدیم یوناني چې کله منطق کله دغه شورا له اسلام ته هغه وخت کې موږ غالب او اصول دا دي چې کله غالب د چانه څخه دا کینو دنه نه متاثر کیږي اوس موږ سيو اوس موږ مغلوب یو اوس دا غوي نه موږ متاثر کیږو. نو دا زمنګ بعض موږ وضاحت کړی چې بعض خلک هغه شي د حوادثو د وجه نه وګوري و هغه ترقی وکړه او دا مذهب د ترقی د لارې خنډ نه دوی مولهي چی نو دا ځکه دا خطرناک ده. درېمه وجه د جدید مغربي فلسفي هغه شعائر او اصطلاحات کوم چې د په عوامو دوکه کولو لپاره استعمالوي. جدید مغربي فلسفه خاصه اوازونه اوچت کی چې هر انسان ته ازادي ورکړي مساوات پکار دي ترقی یافته کېدل روشن خیالي انساني حقوق داسې نور الفاظ په معاشره کې خور کړل او دا په ټوله دنیا کې خوروي. ولې زبانو د په انداز خور کړل دا مغربي فکر فلسفه په دې خسته اصطلاحات باندې روشن خیالي هغه به څه ویلي بزګر مولوی صاحب الله او تماله دا کوزه به تعالی کوم دا روشن خیالي مساوات ازادي ترقی نو دار چړي دا خبرې ذهن ته ورته په دومره منظم اندازو کې دا الحاد خور کړي کنه د فتنې نه اوسه پر من خبرم نه یو چې دې راورسید اوس خو خباثت راوته د میډیا تاسو وینئ چې نن سبا په فیسبوک دا تاسو د اسلام خلاف څه کیږي دا پروپاګاندا کې کېدل د خلکو ذهنونو دا خبرې لړ کړي. نو د ډېر په خسته اصطلاحات باندې دا څه کړي دا خور کړي د 15 وجه
د جدید فلسفي د اسلامي اصطلاحاتو شکل او صورت بدل کړو. د دې یوازې خپل اصطلاحات نه دي خواره کړي بلکې د اسلام د اصطلاحاتو خرابوالی کړي دي. دا پنځمه وجه چې دا کنه دوی خپل اصطلاحات خواره کړل خو زمونږ د اسلام اصطلاحات څه وکړو دا خراب کړی دي. د مستشرقینو د څه وکړو مستشرقینو معلومات تاسو شک نشته. مستشرقینو مقاصد مستشرقین په څه طریقه کار کوي د دوی څه ذمہواري نه وي. د مستشرقینو زمونږ څه وکړو زمونږ د اسلام هغه شکل د بدلولو دوی کوشش کوي. دوی د زمونږ د اصطلاحاتو څه کوي هغه دوی استعمال کوي. ور د اسلام تصور دوی داسې پیش کوي هغه مکمل طور د مغربي فلسفي سره یو شان وي او د مغربي د فلسفي د بنیاد سره موافق وي. لکه نن چې کم خلک دا اکثر د اسلام خلاف د امارت اسلامي د مجاهدینو خلاف دوی چې را پاسي ځان ته مسلمان وي خو دا هغه فکر او فلسفه څه کم ذهن کړه کم چې مغرب الله خو کړی دا هغه ځان له مسلمان وي هغه ته نه ځخه خسته مونږ نه کوم او زم پورا ډیر شو روزي نه سم او زدام کوم خو دا هغه تصور د څه شي دی تصور د مغربي تصور دی. دا چا وکړو دا د جدید فلسفه دغه د وجنه وکړو د اصطلاحات مسلمانانو لکه نن چې په دې پاکستان کې دا غامدي دي او دا سونه د منکرین حدیث ناسي دوی د رجم د سزا نه انکار کوي احادیث نه انکار کوي. یاد ولی دوی ول اصطلاحات د چا نه داخل د یورپ اصطلاحات وای دا ظلم دی دا دی او دا دی کافر وي ته چاته نشي ویل کافر به الله او رسول ورته وي اوس ته سوچو دا خو بس بیا خو چاته کافر نشي ویل او د تر دې پوري دنه سړی دونه متاثر کیږي دا طاهر القادری چې تل او قادری دا چې هغه کینیډا کې دا تاسو ما مخکې وضاحت هم کړو چې دا ویل مې راوي دا عیسایان اهل کتاب دي کافر نه دي موجوده ورو دا به داسې اصطلاحات تاسو استعماليږي. دا د جدید مغربي فکر او فلسفي او بنیاد دی. شپږم وجه مولوی صاحب د جدید مغربي فلسفه کمزوریان مخې ته رانغلي په یو فکر او فلسفه کې څه خرابي وي نو د دې خطانه کار وکړو او کمزوریان پټې کړې. اگر که څوک راوچ شي نو هغه په سیاسي پروپاګاندا وکړي چې هغه خاموش شي. مثلا تاسو وګورئ هغه سیاسي مظالم معاشي جال چې څنګه کړی دی د غریب او امیر په ترمن کې دومره فرق دی چې د دنیا دولت صرف یو څو کسانو کې راځي. دا جدید مغربي فکر فلسفه هر فلسفه کې کمزوریان وي یو نظام کې کمزوریان وي دوی هغه کمزوریان پټ کړي او چې څوک را پاسيږي نو دوی په پروپاګاندا کې لکه په دې ترکی کې یو غټ هارون په نوم باندې دغه دی غټ شخصیت دی هغه باندې دومره الزامونه ولګول کله په یو ځان الزامونه لګي کله لکه دا چې کله د دې مغربي فکر فلسفي باره کې تکار کوي او به ته مشهور شي نو بیا به دا پتا باندې دومره پروپاګاندا ولګي دومره الزامونه به درمانه ولګي چې یا به کینی او یا د ختمي ولی چې د کمزوریان بیانې او د بل دوی دا کم نظام جوړ کړی دی د دنیا 80% آبادی سره د دنیا موږ 80% د دنیا چې آبادی ده دوی سره 60% دولت دی څه دی او د دنیا 60% سره د دنیا 80% دولت دی 60% سره 80% دولت دی 60% خلک خلک دي او د دنیا اکثر وسایل دوی سره دي او 80% خلک صرف 60% دولت دی. نو دوی څوکلا نو دوی به کوشش کوي چې دا د جدید مغربي فکر فلسفي کمزوري دي د دوی لپاره دوی دلته انجیوګان راوخ کړي څه کړی دي انجیوګان راوخ کړي دا انجیوګانو په ذریعہ سره دوی خپل خباثت پټي چې ګوره موږ دا خیراتي کار کوو بل ګیټ دا تراشه د دوی د نظام ته ګوره دوی چې څومره سودونه په موږ باندې مقرر کړی دا پاکستان کې چې نن 1530 روپۍ بجلی یو نتورک دا خو ته قرضدار کړه کته قرضدار موږ قرضدار نه وي او موږ زمنګ مشرانو چرته د دوی نه دا خبر نه وکړي نو نن به تاسو څه وست خپل بجلی او تاسو په فری ملاوي دي کنه 2-3 روپۍ یونټ به دا په ټوله دنیا باندې معاشي نظام دا غور شوی دی دا یو دغه منصوبه بندۍ سره دا کار شوی دی او دا تل بس وکاله مخ کې په کار شروع دا نن نتیجه راوځي دا موږ مسلمانان هم چې را پانه سیدو او موږ خپل ځانونه بدل نکړو نو یاد ساتي ګوره او ان شاء الله د اسلام د بیداری وخت دی الحمدلله چې څنګه نظامی میدان کې دوی شکست خوړل الحمدلله علماء کرامو کې بیداری راغلی ده د دې مقابله ان شاء الله الحمدلله چې کله علماء کرامو شروع کړه نو دا فکری جنگ ګټل دا چا کار دی دا د علماء کرامو ذمہواری ده ولی مولوی صاحب خان دینو زمولوی صاحب ومه وجه بعض مسلم مفکرین د مغربي فکر او فلسفه باندې په هنه شول بعض اسلامي مفکرین د مغربي فلسفي په جندلو کې خطا شو نو مغرب ته د دې حاملین ملاو شول او یورپ د دې لپاره خپل تربیاسته کسان هم تیار کړل ولې باندې دې کې ګوره دا بازي دا غامدي شو او دا سیدا نور شو دوی ځان له مسلمانان وي لیکن دوی څه کوي د یورپ لپاره کار کوي د یورپ چې ورته کوم اصطلاحات بیان کوي او کوم ترتیب ول بیان کوي دوی پاغه باندې چلیږي نو دا شی هم لګا د نقصان شو د دوی لپاره اتمه وجه
جدید مغربي فکر ځکه ډیر خطرناک ده چې دا مذهب مکمل طور باندې نه ختموي بلکې مذهب ناکاره کړي. قدیم افکار په چې راتلل د مذهب د ختمولو لپاره به راتلل، نو مذهبي طبقه ورپسې راپاڅېده، هغه به ختمه شوه. لیکن مغرب ډیر هوښیار دی، دیو مذهب نه ختموي بلکې ناکاره کړي. مذهب خود دی مذهب خو وي هغه شان اثر نه کوي کوم چې اثر کولو پکار دی. مثلا د مذهب هغه اجزا عبادتګاه مونځ انفرادي معاملات دي، په دې باندې دی اعتراضات نه کوي او وایي دا مذهبي ازادي ده کوه. لیکن د مذهب هغه اجزا کوم سره چې د دوی د یورپ قوانین چیلنج کیږي، د یورپ قوانین د اسلام په کوم اجزا سره چیلنج کیږي مولوی صاحبانو؟ شرعي سزاګانو باندې، شرعي حدود دې باندې دوی ویل که مذهب باندې عمل کوه کنه. راځه زه دلته په واشنگټن کې دلته په وایټ هاوس کې افطار پارټي در کوم، هلته جوماتونه جوړ کړي کلیساګانې، خو ته په مذهب باندې عمل کې، په اسلام باندې عمل کې، په تور د دین کې، په تور د مذهب. مولوی صاحبانو یورپ منګ نه څه مطالبه کوي؟ تمره خو تاسو ویل کنه یورپ منګ نه څه مطالبه کوي چې موږ په اسلام عمل کو، په تور د مذهب کا، په تور د دین. مولوی صاحبانو په تور د مذهب ته څه وي؟ دین ته څه وي؟ مذهب ته څه وي؟ مذهب هغه مذهب باندې عمل کوي. 50,000 مذاهب دي، تم پکې یو مذهب اوسېږه، په تور د دین دی نه منم، په تور د دین به زما اصطلاحات منی د یورپ جدید اصطلاحات دا به ته منی، کدا منی خزه کینی بس بیا بس کیږي توره بوره کې به پروتي. والحمدلله شل کاله رااله اوسې وکړه په تیخ ته باندې وتښتېدل. دا د الله ها مولوی صاحبانو الله. نو دا وشولې دوی دا نه قبلوي، نه هم دغه چې دا نه هم وجه راوړو دی خو څه راوړو. د جدید مغربي فکر د میډیا په ذریعہ د سپین نه تور جوړوي او د تور نه سپین په اسلام او مسلمانانو دومره پروپاګاندا کوي، ازمون د خارجین والا مسلمانان بیا تصدیق کوي او دا غي اعلی کار جوړ شي. څوک چې د ټولو نه زیات ظالم یا د ټولو نه زیات خیر خوا پیش کوي، او څوک چې د ټولو نه زیات مظلوم دي هغه د ټولو نه زیات ظالم پیش کوي. او دا فکر او فلسفه ډیره خطرناکه ده. د قدیم فلسفون څومره فلسفو چې په اسلام حمله کړې دي دا په ټولو کې زیاته خطرناکه ده. ځوانو دا جدید مغربي دا فکر چې د میډیا په ذریعہ سزا کیږي خبره ده. تاسو ګورئ په علماء کرام باندې دوی د دهشتګردۍ الزامونه، تنګ نظرۍ الزامونه، قدامت پسندي، دا څونه اصطلاحات دا تاسو ویلي دي مخکې، تاسو زونه تاسو باندې څه کوي دا الزامات لګوي، ولې حالکه حقیقت دوی نه بیانوي. موږ له پکار دی موږ دا وضاحت کړی مو چې موږ خپل داسې اسلامي میډیا سنټر ولرو چې موږ د اسلام دفاع وکړو. دا د جنگ میدان دی نن سبا وخت کې دا نو زموږ خلاصې نشته. ته یو مسلمان هم د نو څه شي منی کوله. اوس د مسلمانانو لمنګ دا طریقه خودل پکار دی چې بای تاسو د اسلام دفاع لپاره دا استعمال کړئ. او زموږ مسلمانان شرمېږي، وروره ټیک ټاک ویډیوګانې به هر سړی شور کوي، خپل تصویران هر سړی شیر کوي، لیکن په دې موضوع باندې د علماء کرامو بیانونه څوک هم نه شیر کوي. که طالبان دي او که مولیان دي موږ په دې باندې شرمېږو چې هو دا زه ولې شیر کوم. هلکه دا زما اسلامي ذمهواري ده، ورکه ټکته باندې خرچه خو پې نه راځي چې کم سړی د آیات ساتي. نن سبا د الحاد موضوع دومره اهمه ده، دا ټول مسلمانان پکې موږ اتفاق لرو یار، که هر یو سړی دی که دې کې پر مثال زموږ څونه چې جماعتونه د مسلمانانو دي دا زموږ د ټولو نظریې خلاف دی که نه. نو چې د ټولو نظریې خلاف دی موږ ټولو مسلمانانو له پکار چې په دې موضوع کې موږ اتفاق ولرو چې بای په دې کې موږ هر سړی د الحاد متعلق، د دې مذاهبو متعلق، د اسلام متعلق کم علماء کرام د دې په دفاع کې کار کوي چې موږ دغه بیانونه څوک شیر کو. موږ چې دا اتمه وجه ذکر کړو و دې کې ګوردایات ساتي دا دونه خطرناک ده. دا ستا مذهب باطل ناکاره کیدله، مذهب به موجود وي خو ناکاره کی. مخکې به چې څونه فلسفې راتللې ګوره اوس هغه فلسفې برالي هغوی به د مذهب د ختمولو کوشش کوو. نو دلته به علماء کرام ډېر په جدیدیت سره راپاسېدله، مقابله به وکړه، به دغه شو لکه څنګه چې دوی راله وایي په جنګ ته راله نو په جنګ کې څه شو علماء کرام الحمدلله طلبه کرام ورپسې راپاسې قوت سره مقابله وکړه، ختم یې کړه، وتښتېدل. دوی څه کوي؟ دوی ستا مذهب دغه ختمولو لپاره ناکاره کېدله. څه وکړي؟ ناکاره کړي. څنګه ناکاره وکړي؟ ستا په مسلماتو باندې اعتراضات وکړي، ستا په عقایدو باندې د مستشرقین نه اعتراضات راپټ کړي، او چې کله دا ناکاره شي نو بیا اثر ختم شي، بیا مسلمان ذهن ته هغه وایرس ورخته کړي. نو دا یو څو وضاحت منګه یو څو 9-10 بجې منګه ذکر کړل چې دا مغربي فکر او فلسفه څومره خطرناکه ده. دا تاسو ته معلومات شو. دا صرف نن وایو د مغربي فکر او فلسفه تاریخي دور دا بلک مختصر غونډه کیو. د مغربي فکر او فلسفه تاریخ د کوم وخت نه شروع شوی دی؟ مخکې موږ تاسو ویلو چې د مغرب د بیداره کېدو ابتدا د 15مې صدۍ نه شوې، تاسو هم موږ ویلې. نو په دې وخت کې بیا زمونږ عروج چې د مسلمانانو دا په مزه مزه کمېدل شروع شو. دغه شانته کې بیا په دوی کې چې کله دا د جدیدیت آغاز وشو نو د پروټسټنټ تحریک
مارټن لوثر چې دا کړو موږ د وضاحت کړو کنه نو دوی ویل چې د بایبل تشریح هر څړي کولای شي مخکې به څه و چې دی ناخوانده او په تیارو کې پراته او تاریخ دور د دوی موږ ترقی یافتو 15 صدۍ پورې دا اوس پک 100 صدۍ موږ لا د روس ته لاړو موږ خپل دین پرې غوسو په دین عمل نه کو زمونږ د دین اصول باندې غوې عمل کو نن ستاسو مسلمان دکاندار بورډ لګولې وي خرید هوا مال واپس اور تبدیل نہیں ہوگا انګريز بورډ لګولې دی واپس هم راوړو به دل بدلوم ستاسو اصول خپل کله لار ترقی وکړه نن هم یاد ساتئ چې زمونږ معاملات زمونږ هر څه شوبجات زمونږ د اسلام د قوانینو مطابق رااله موږ به واپس بیا ترقی کوو وخت به راشي ان شاء الله یا به موږ یو یا به نه یو او ان شاء الله هغه وخت خیر روان دی چې زمونږ تجارت امام محمد رحمت الله علیه نو کس پوسو کوئی تاسو دا کې تصوف دیو کتاب نه دی لیکلی دا ولی امام محمد رحمت الله علیه کتابونه کوم عظیم شان مقام لري چې انګريز وکتل چې د امتی دا مقام دی چې داسې کتابونه لیکلي دا ایمان راوړي د پیغمبر ته څوک رسیدي شي نو امام محمد رحمت الله علیه ورته ویل زما کتاب الګوی د تصوف کتاب دی کنه تصوف څه ته وایي خو چې ستا معاملات تاسو ټیک شي کنه یو سړی د تصوف غټ پر مثال ځان نه پیر جوړ کړي عالم نه او هغه پر دې حرام مال خوري دا تصوف قبلي کې خو نه نو دا الحمدلله مطلب مې دا چې د اسلام قوانین موږ له په کتاب البوی کې بیان شوی دا تصوف بنیاد او د اسلام بنیادونه دي چې موږ سيو چې زموږ پر مثال اسلام د قوانینو مطابق کاروبار راشي تجارت راشي ژوند راشي شیزونه اوس هغه خپل کړی دي نو هغه ترقی وکړه نو دوی کې دغه تحریکونه چې شروع شولو دا مارټن لوثر نو دوی ویل چې د بایبل تشریح هر سړي لپاره پکار دی نو بیا دغه شان د کې په دوی کې بیا نور د مشهور فلسفه پیدا شولو لکه دا نیوټن پکې پیدا شولو د نظریه دغه کششي شکل نظریه پیش کړل دغه شان د کې فرانسیس بیکن پکې پیدا شو دغه شان د کې ډیکارت پکې پیدا شو دا د مشهور فلسفو نمونه موږ د ذکر کړل دي دا به تاسو ځان سره خامخا چې تاسو په دې فلسفه کې د الحاد موضوع کې کار کوي چې تاسو سناسه مغربي فلسفو نمونه یاد او د دوی د نظریه نه خبرې ګوره کارل مارکس پکې نظریه دغه پیش کړل د سوشلیزم نظریه پیش کړل پوه شئ مورسیبانو دغه شان د کې چې دا څومره دا ایډن هیبل پکې نظریه د بیگ بینګ پیش کړل دغه شان د کې دا مشهور فلسفه په دې کې ډیر زیات تیر شوی دي دا یو څومره مختصر وضاحت وکړو او سبب ان شاء الله د مسلمانانو تاریخ موږ مخکې تاسو ته بیان کړی دی او بل ورځ بیا کوم درس وکړو خیره مورسیبانو د اسلام الحاد تقابل به ان شاء الله وایو په اقوام عالم باندې د الحاد اثرات 87 نمبر صفحه دا ضروری ده دا به ان شاء الله بل ورځ وایو صحیح ده واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین